ته سورۃ البقره او په سورۃ البقره کې دریم نمبر آیت ته د دوو آیاتونو ترجمه او تفسیر هغه د الله په فضل سره پرون مونږ بیگا کړیو. یقینا د قران مجید هر یو آیت دومره ډیر تفسیر لري. ما تاسو ته ویلو چې تقریبا 3 لک تفاسیر په قران مجید باندې لیکل شوی دي او هر یو تفسیر چې ګوري د بل تفسیر نه یو جدا انداز وي، عجیبه خبرې به پکې وي. اوسه پورې د قران مجید هغه تفسیر چا راغون نکړه. بهر حال مونږ پرون دا ویلو چې دا قران مجید دا د الله کتاب دی، پدې کې هیڅ کیس ما شک او شبهه نشتا او دا د متقینانو لپاره د هدایت ذریعہ ده. پرون هم د متقینانو او د تقوا وضاحت کړو. اوس الله تعالی د دې متقینانو صفاتونه ذکر کړي. هغه خلق چې په کوم خلقو کې دا صفاتونه راشي نو هغه الله ته ګران شي، ځکه خو الله تعالی په قران مجید کې دا هغه تذکره هم کوي. نو مخکې راغل چې قران مجید دا د متقینانو لپاره د هدایت ذریعہ ده. اوس دا متقین دي څوک؟ ځکه مونږ او تاسو ملدا پکار دي چې مونږ هم دا قران مجید د خپل ژوند لپاره د ژوندۍ لپاره د هدایت ذریعہ وګرځو. نو دې د لپاره به مونږ د متقینانو هغه صفاتونه پیژنو او کوشش ودا کوو چې هغه په خپل ژوندۍ کې راولو. ادم متقینانو صفاتونه نو دلته یو څو صفات الله ذکر کړی دي. اولنې صفت د متقینانو دا دی الذين متقین هغه خلق دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په هغه غیب او نالیدلو سيزونو باندې. اولنې صفت د متقینانو دا شو چې هغه په غیب او سيزونو باندې ایمان راوړي. غیب نه مراد چې پسترګو ورته نخ کاری ایمان راوړي. اوس دا خبره زده کې چې ایمان وایي ستا ایمان نو دا سه ټوس تعریف دا د ایمان دی هغه خبره او احکامات چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی امت ته ذکر کړی دي په صحیح روایت سره په صحیح سند سره نو هغه د زړه نه قبلول بغیر د مشاهدینا، یعنی هغه خبره منل د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه دی امت ته راوړي دي هغه د زړه نه منل تسلیمول بغیر د مشاهدینا. بغیر د مشاهدینا دا معنا لکه مونږ ته اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام پریخي چې د قبر عذاب دا په حق دی، جنت داشتا جهنم شتا، نو مونږ به دا خبرې منو. نبی علیہ السلام قران مجید موي چې کرامن کاتبین شتا تاسو د خي طرف ته او ګس طرف ته وګو ته فرشتي دي، نو دا مونږ تخکاری نه خو پیغمبر علیہ السلام ارشاد دی، لہذا مونږ به دا د زړه نه منو. اگر چې مونږ ته دا مشاهده نه ده شوي، مونږ دا محسوسه کړی نه ده چې فرشتي شته او کنه د قبر عذاب هغه شته او کنه یا جنت جهنم چا لیدلې او کنه، خو مونږ به دا منو. نو دې ته هغه ایمان ویلی شي. نو د متقینانو اولنی صفت دا دی چې ایمان راوړي بالغیب په هغه نالیدلو سیزونو باندې. بالغیب ګوري انسان چې د یو سیز مشاهده کوي، انسان د پاره دو سیزونه وي. یو عقل، د عقل انسان سره داسې سیز دی چې په دې باندې انسان ته علم حاصلېږي. د ډېرو سیزونو په باره کې هغه ادراک راځي، پوهه په انسان ته حاصلېږي د عقل په ذریعہ باندې. او دویم نمبر هغه سیز د انسان سره هغه حواس خمسه دي. حواس خمسه هغه 5 سیزونه لکه لاس، جبا، پوزا، سترګې، غوږونه چې په دې سره انسان ته د یو سیز علم حاصلېږي. اوس مخې ته یو اوبه دي ګرمې دي که یخې دي، نو د دې علم تا ته نشته چې کله ته لاس وروړې تا ته به معلومه شي علم دی اوس ستا علم راغلی چې دا اوبه ګرمې دي. یا یو سیز ته ګوري چې دا سپین دی که تور دی، نو په سترګو باندې چې نظر وکړي تا ته به علم را حاصل شي. نو ګوري انسان ته چې یو علم راځي په 2 سیزونو راځي، یو د عقل په ذریعہ باندې، یو د حواس خمسو په ذریعہ باندې. نو ایمان تعلق د دې دوانو سره ساتي. ایمان په هغه سيزونو باندې راوړل چې د عقل نه ما وراوي او حواس خمسو هغه نوي معلوم کړي دي ته ایمان وای. ځکه د غیب معنا چې هغه نه په عقل معلومیږي او نه د انسان په د حواس خمسو سره معلومیږي. په دغه سیز باندې ایمان راوړل
یقین ساتل دی ته ایمان وي. اوس که د عقل مني او که نه مني، که چېرته عقل منلی او موږ ویلې چې نه عقل مني نو ځکه یې منو، او عقل نه مني بیا نه منو، نو ګورې دا ایمان نه دی. ځکه کافران چې په خطا دي او موږ ورته کافران وایو، هغې هغه خبرې مني چې عقل یې تسلیموي، او کومې چې عقل نه مني نو کافر وایي دوباره به څنګه راپاسو، چې موږ ذره ذره شو خاورې شو موږ به دوباره څنګه راپاسو. دا خو عقل نه مني. د قبر دغه د خاورو ډیری دی، په دې کې انسان ته لړمان ماران دا د کوم ځای نه راځي، دا اور عذابونه د کوم ځای نه راځي، دا خو عقل نه مني. نو دې وجې نه دې ته مونږ کافر وایو، ځکه د هغه عقل هغه نه مني. نه، ایمان ویلی شي د عقل نه مخکې هغه خبرې منل چې ستا عقل مني او که نه مني. نو ایمان خو دی دغه څیز چې عقل نه تسلیموي، خو تی د زړه نه تصدیق وکړي. نو اولنی صفت د متقیانو دا دی چې هغه ایمان بالغیب لري. ويقيمون الصلاة، دویم صفت د متقیانو دا دی ويقيمون الصلاة چې هغه قائموي مونځ. ګوري د یقیمو اقامت معنا ده سیده کول، سیده یو څیز داسې پروت وي او تی راواخلي سیده ودرې، دې ته ویلی شي په عربۍ کې اقامت، دې ته ویلی شي اقامت برابرول ودرول. نو الله فرمایي د متقیانو صفت دا دی چې هغه مونځ سیده سیده کوي. دا نه مونځ خو به اسې کې خدا سے وی کې چې دا کم هغه مونږ حق ته هغه حق پکې ادا کی، نو دې ته هغه یقیمون الصلاة ویلی شي. ګوري دا سینې دی ویلي چې ويؤدون الزکات ويؤدون الصلاة، یعنی ادا کوي مونږ، نه اسیم ادا کوي، خدا سے وی ادا کوي چې هغه کې واجبات فرایض تا معلومي، واجبات پکې تا معلومي، سنت پکې تا معلومي، هغه مستحبات پکې تا معلومي. نو دې ته هغه یقیمون الصلاة مونږ او درول ویلی شي. ګوري د مونږ ډیر عجیبه اثر دی. یو انګریز ایمان راوړی، یو عالم واقع کی هغه د بار ملک دی، هغه زما جمعات ته یو انګریز راتلو، ما ته پته لګیده چې دا انګریز د نوې مسلمان شوی دی، او داس په یو کول ډیر بهترینی طریقې سره بیا به لګیا شو مونږ به کول ډیر خسته انداز کې به مونږ کوله. د مسلمان ویل دی عالم چې مال به خپل شرم را لې چې مونږ مسلمانان یو، مونږ مثال هغه ځان ته مؤمنان وایو، د پیغمبر وارثان ځان ته وایو، قرآن او حدیث مونږ سره دی، مونږ هغه لوی خلک یو. خو به هر حال دا نوې انګریز دی او دا ډیر خسته مونږ کې ډیر اطمینان سره ولاړه به وه، په مزه باندې به یې رکوع وه، ښه بهترینې طریقې سره به یې سجده کوله. نو ما ویل یو ځل دې سره ګپ شپ لګوم چې ستا دا کیفیت داسې ولې جوړ شوی دی. نو د تېنه تپوس وکړو چې یو 15 منټه ګپ لګو ټایم قدر سره، هغه ورته صحیح ده، وایي تا نه زه تپوس کوم ته د اسلام راوړلو ته څه مجبوره کړلې چې ته مثال خپل عیسیت ته پرېښستلو او ته مسلمان شوي، د دې مسلمان کېدلو وجه څه او سبب څه دی؟ نو اکه انګریز وایي دا تپوس رانه مه کوه چې مثال زه ولې مسلمان شوی. ما ده ورته ویلي چې زما د مسلمانېدلو وجه هغه مونځ دی. نو دی مسلمان ورته ویلي دا څنګه چللی، تا اول مونځ شروع کړی که اول د اسلام راوړی دی؟ ځکه اول سړی مسلمان شي کلمه ووایي بیا وروسته مونځ زده کوي. دا ورته وایي دا انګریز وایي نه ما اول مونځ شروع کړی دی بیا مې وروسته ایمان راوړی دی. نو د عالم ورته اریان شو چې عجیبه خبره ده، او ورته وایي اوس ورته غوږ کېږده، وایي زه چې عمر زه بین الاقوامي سطحه باندې تاجر وم، ما به د ملکونو سفرونه کول، کله یو ملک ته بتلم کله بل ملک ته بتلم، او ما سره ډېره زیاته پیسه هم وه ځکه لوی بین الاقوامي تاجر و. نو ما سره ډېر لویه سرمایه پیسې مې، هر ملک ته بتلم چې کوم ځای ته به زما زړه وغوښتل هلته به ما وزټ کولو. خو لهذا زما په دې فطرت کې او په دې وینه کې اسې هغه دین پرستی پرته وه. مثال زما روح دا غوښتل چې یو عبادت سړی کوي، او زما ذهن به دا ویلي چې خامخا یو انسان هغه د یو خدای عبادت به کوي. خو زما دغه سوچو، خو لهذا مونږ خپل عیسایانو نو مونږ به د عیسی علیه السلام خدای ګڼله، او ما سره به انجیل یو خپل کتاب نسخه وه، دا به ما سره په سفرونو کې ما به هغه کتله. خو لهذا د عیسایانو چې کوم مشران دي پادریان، دوی به زمونږ صحیح رهنمایي نه کوله، ځکه غلطه ترجماني کوي خپلو عوامو ته. نو دغه انګریز وایي ما سفرونه کول، نو ډیرو ملکونو ته تلم. نو یو ځل ما ته چا ویل چې د مصر طرف ته لاړ شه، نو زه لاړم مصر طرف ته. مصر طرف ته چې لاړم دا د 1992 کیسه ده. ګورې د 1992 هغه ټیم دا ملکونه دا ډیر مزیدار ملکونو، ځکه د اسلام یو اوازه به پکې وه، مدارس پکې وه، علما پکې وو، ناشنا حالاتو د دې ملکونو. اوس خو داسې شوي دي چې د امریکې او د مصر پته نه لګي چې د امریکې له رالم که مصر ته رالم. به هر حال نو زه مصر ته لاړم په 1912 کې چې
چې الته لاړم دریای نیل مې وکتل نو الته ماته کسانو ویلي چې دا اکه دریای نیل دی چې فرعون پکې الله تبا کړی دی نو ما الته هغه مزارات وکتل مدرسې مې وکتل جامع ازهر مې وکتل نو بیا په یو جومات باندې تیرېدلم چې وکتل څه خلک پکې ولاړ دي او صفونه ولاړ دي بالکل خاموشي سره یو کس مخکې ولاړ دی هغه تلاوت شروع کړی دی او داسې الفاظ او داسې کلمات وي چې زما په دې بدن باندې اثر وکړو نو زما شوق پیدا شو چې دا کم خلک دي دا کم قسمه خلک دي او کم مذهب والا دي نو ما بس ټیم وایستل زه لاړم د دې دروازې په خوا کې کېناستلم ما کتل چې دا مسلمانان کم قوم دي نو یو سړی به راغلی جمعات ته بچ راده نو تو خاموشي سره بشو جمعات نه بهر به جدا حالت جمعات ته بچ رااله یو خاموشي ادب احترام مظاهره به کوله نو ما دا خبرم نوٹ کړه دوی مدان چې بهترینی طریقې سره وکین استلو او 10 په وکړو لاسونه به وینځل مثال مخ لاس په ارس به وینځل بهترینی طریقې سره خبرې به پکې نه کوله بیا براغله بیا به انتظار کوله یو سړی براغله چې محراب ته مخ کې شو دا ټول به خاموشي سره صفونه ودرېدل او داسې صفونه به مال چې کدا اوس چرته جنگ کوي یا چرته الوزي دا څه چللې نو امام بلاړ هغه به الله اکبر ویلي او تلاوت به شروع کو نو داسې کلمات او داسې کلام به ویل هغه ورته ویلي دی وای داسې هغه روحاني سندره به ویل هغه الفاظو کې لیکي وای یو ایک روحانی گیت گاتا هغه داسې وای نو روحاني سندره به مثال د مخ کې سړی شروع کړه شاته ورپسې خلک ولاړو نو زما په دې بدن باندې اثر وکړو نو بیا ما هم داسې کار شروع کړو کور ته ولاړم او دس چل خو پوهېدو نه چې دا اودس دی خو اکرنګې به مخ لاس پې به ما ووینځل نو زما به دا بدن یخ شو او اثر به پیو شو بیا به راغلم په مصلی باندې به ودرېدلم اکرنګې مخکته شوم بره به شوم خو لهذا هغه تلاوت مې نشو کولی مال چې دا به څه الفاظ نو به هر حال چې دا صرف هغه د مونځ هغه نقشه ما جوړه کړله نور مې پکې تسبیحات نه ویل نور مې پکې تلاوت نه کوله نور مې کې سورۃ الفاتحه نه ویله نو دې سیس په ما باندې انتهایی اثر وکړو نو بیا زه مجبور شم هغه امام لورله مرتم دا تاسو کم کار کوي لہذا زما خو زندگی بدله شو زما روح جدا تاسو دا مذهب قبل ول غواړي زه بغیر دین نه شم صبرېدل چې ما کلمه نه ویلي نو ما ته کلمه وایو ما ته د مونځ او خیامات را تلاوت خو نو اک انګریز چې کم دی مسلمان شو نو داغي وجنه دغه انګریز وای چې لہذا ما هغه د مونږ هغه ډانچه به چې کله ادا کوله صرف بعد مونږ ډانچه دنه به پکې ما څه نه ویلې نو هغه به زما په بدن باندې اثر کوله ما د روح ته به یو اطمینان او سکون میلاوېدله او دا انګریز وایم وایي زه د دنیا په مختلفو ملکونو ګرځېدلی ما مختلفې عیاشۍ فحاشۍ کړي دي هر قسمه حالات په ما باندې تیر شوي دي ما د روح هغه سکون د دنیا په ګوټ کې ولټو خو زما روح ته سکون میلاو نه شو خو چې کله مې دا ستاسو مونځ ولیدل او دکه مونځ ما شروع کړلو نو زما روح ته یو سکون میلاو شو نو لہذا بیا ورپسې داسې خبره کوي وایي زه چې دا مونځ وکم کور ته لاړ شم بچو سره مصروفه شم دنیا کې مصروفه شم نو ګنټه دوه خو زه صحیح ما خو درې څلور ګنټې وروسته په ما باندې بیا خاروخ ولګي او زما دا روح بیا وږی شي هغه د مونځ هغه خوراک غواړي نو لهذا زه بیا جومات ته راشم بیا مثال یو درې څلور رکعاته مونځ وکم ښه اطمینان سره نو زما روح دوباره چاره شي خوراک ورته میلاو شي نو زه بیا ګرځم بازار کې نو یو انګریز باندې مثال د مونځ اثر کړی دی نو موږ او تاسو 15 وخته مونځونه کوو او د مسلمانۍ دا ویم کوو مونځونه دي او د سنت دي زموږ په ستاسو ژوندۍ باندې به اثر کوي که نه به کوي یقینا اثر کوي خو په یو شرط باندې چې کم از کم د مسلمانو هغه مونځ خو نه چې د انګریز په شان مونځ خو وکړو که نه چې مطلب هغه سجده زمونږ برابري هغه رکوع زمونږ برابري او زمونږ په زړه کې دغه سوچ وي چې یا الله زه تا ته ولاړ یم تا ته زه ښکته بره کېږم او ستا دربار ته راغلی یم نو لهذا زما روح ته هغه اطمینان او سکون را نصیب کا ته ګوره چې زمونږ په دې بدن باندې او زمونږ په دې زندګۍ باندې د مونځ اثر کوي که نه کوي نو یقیمون الصلاة معنا دا ده چې مونځ قایموي دغه رنګ یو بل انګریز مسلمان شوی د هغه دی امریکا کې اوسېدلو هغه خپل وکیل کلی دا فلمی اکټرو د فلمونو به جوړول ډایرکټرو نو هغه یو ځل داسې کار وکړو فلم په دې سین کې ورته داسې مسله راغله چې یاره مسلمانانو مقابله کې یو فلم جوړو نو لهذا د ویلي چې ماته یو مسلمان پکار دی مسلمانان پکار دي چې اوږدې ګیرې وي او پګړۍ والی وي او یو لس 15 ورپسې شاته ولاړ وي او جومات کې ولاړ وي زه دغه په خپل فلم کې دا شوټ راولم نو لہذا سعودي ته سوال جواب راولېږل سعودي عربو ته چې مال لہذا یو څو عالمان راکړي او د کرنګ یو 15 کسان راکړي زه یو فلم جوړوم یو پارت پکې جوړوم نو سعودي والا ورکړل یو عالم والا ورولېږل او 15 کسان ورولېږل ورته اسی نو دی انګریز اکټر چې کوم ډایرکټر دې کسانو ته ویل داسې به تاسو ودرېږئ زه به کیمرې ګرځم تاسو ته چې اکشن نو تاسو به مونځ کوئ تلاوت به کوئ دا به کوئ او دا ډایرکټر ورته سیټ ته ولاړ دی نو چې کله دوی
د مسلمانانو خپل مابین کې میټینګ وکړو یاره داسې کار کوو داسې مونځ کوو که نه او د الله نه په دې مونځ کې سوال کوو چې یا الله دا انګریزان دا ټول مسلمان کې دوی خو هسې د ګپ شپ په نیت باندې مونږ راوستي خو دا ګپ شپ یا الله په حقیقت باندې بدل کړي نو انګریز د مسلمانانو هم دغه دعا وکړه نو راغلل هغه انګریز ورته کیمرې برابرې کړلې ورته وي ایکشن نو لهذا امام الله اکبر وکړلو مونځ کوي شاته ورپسې 15 کسان د شوټ دپاره ولاړ دي هسې فلم جوړوي نو دا ډایرکټر ورته دغه ځای کې دته الله تعالی زړه کې واچول چې دا خو عجیبه مونځ دی نو ډایرکټر هلته ولاړ دی کیمرې نیولې ده په کرسۍ باندې ناست دی ګوري نو هغه تلاوت امام شروع کړلو او دا مسلمانان ډېر خاموشي ادب احترام سره ولاړ دي او مسلمان به ادب احترام نه کوي چې د قرآن مجید تلاوت کېږي ادب احترام به کوي که نه به کوي نو لهذا دا 15 واړه مسلمانان شاته خاموشي سره ولاړ دي امام چې الله اکبر نه ویلې دا ښکته بره نه ځي بلکل خاموشي سره نو ډایرکټر په دې زړه باندې الله اثر وکړلو او د قرآن مجید په اثر وکړلو او د مونځ په اثر وکړلو چې امام سلام واړولو نو کسانو ته وایي دا شوټ موټ لرې کوي دا کیمرې میمرې لرې کوي د مخې نه او مسلمان ته ورلې چې ما ته کلمه ووایه چې مسلمان شم ورته ولې څه چلو شو ورته وایي ما خو دا هسې یو شوټ برابر وم د پیسو دپاره خو لهذا اوس کیسه بدله ده ما ته کلمه وایه زه به درته بیا کیسه کوم هغه ورته ویلي چې تاسو کله مونځ ته ودرېدلئ نو زما په دې بدن باندې یو عجیبه اثر وشو د روح ته مې عجیبه اطمینان او سکون میلاو شو ځکه هم زه د فلمي دنیا کې ګوټ په ګوټ ګرځېدلی ما خو زما روح ته هغه سکون نه دی میلاو شوی خو چې کله تاسو مونځ کولو زه تاسو سره شریک هم نه وم بهر درته ولاړم کیمرې مې درته نیولې وې خو زما په روح باندې دې مونځ اثر وکړلو نو لهذا یو سړی چې مثال د بهر نه په دې مونځ پې اثر کوي یو سړی چې په خپله په مونځ کې اخته شي او بې مونځ کوي او هغه زده کړي نو په هغه باندې به جدا اثر نه وي د الله به پې عجیبه رحمتونه وي نو لهذا هغه فلمونه هر څه یې پرېغوستل او د اکه د شوټ د وجې نه هغه مسلمان شو نو دا د مونځ هغه اثر د محترمو خو خلاصه ده چې مونځ وي ګورې قرائت پکې برابر کې تا ته رکوع دی برابر وي سجده دی برابر وي هر یو رکن پکې هغه ډېر اطمینان او سکون سره کې بیا به زموږ په زندګۍ باندې اثر کوي نو دا د مؤمنانو د متقیانو هغه دویم صفت دی ویقیمون الصلاة دوی قایموي منځونه او دریم صفت یې څه دی ومما او د هغه څه نه هغه مال رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته ينفقون دی خرچه کوي دا د متقیانو هغه دریم صفت دی اولنی صفت ایمان بالغیب ایمان راوړل دویم صفت اقامت الصلاه یعنی منځ قائمول د منځ باره کې ګوره ډېر احکامات او ډېرې خبرې اترې تاسو اورېدلې دي او د منځ کې د بالماضي طرف تران چې د بالماض سړي کم نحوست او کم هغه منحوسیت وي په کور کې کمه بې برکتي وي د بالماض سړي ګوري یو عالم لیکلی دی خپل تفسیر کې وای ما نه به ډېرو کسانو مطالبه کوله د کاروباریانو والا چې یاره زموږ کاروبار کې برکت نه وي او موږ ډېر مثال مال حال لګو زکاتونه م ورکوو خپل ټیم په ټیم باندې زکات هم باسو هر څه ورکوو خو لهذا زموږ په کاروبار کې برکت نه وي نو هغه عالم ته نه تپوس کوي هغه دکاندار نه ورته وایي ستا مونځ په ټیم باندې دی او که نه دی څو ټیمه مونځ کې او څنګه مونځ کې نو هغه دکاندار ورته وایي بس کله رانه سحر مونځ پاتې او کله رانه د غرمې مونځ پاتې شي او نور یې کوو د جمعې مونځ کوو د اختر مونځ کوو نو هغه عالم ورته وایي ګوره یو وظیفې ته ضرورت نشته دی هېڅ ته ضرورت نشته دی صرف دا مونځ دا ته برابر که 15 ټیمه مونځ برابر که او صحیح طریقې سره وکړه ته ګوره چې ستا په دې کاروبار کې برکت راځي او که نه راځي تا ته نفع راځي او که نه راځي نو هغه دکاندار هم دغه رنګې وکړلو مونځ یې ټیک کړله نو بیا یو څو وخته پس امام سره ملاو شو ورته څنګه چللی ورته زما خو کاروبار ډېر په ترقۍ باندې روان دی لهذا یو وظیفې ته ضرورت نشته کم یو سړی چې خپل کاروبار برابرول غواړي او خپل کاروبار کې ترقي کول غواړي مونځ دی برابر کی بس دا ډېره لویه وظیفه ده ګورئ نو دا دریم صفت د متقیانو و مما او د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی متقیانو ته ينفقون خرچه کوي ګوري صرف په ایمان باندې کار نه کیږي صرف په منځونو باندې کار نه کیږي بلکې کم مال حال چې الله درکړی دا هم د الله په لاره کې استعمالي په دې مال لګولو کې خو دوه خبرې دي یو دا یو پتا باندې فرض دي چې هغه به خامخا د مال د الله په لار ورکړي هغې ته زکات صدقې فطر ویلی شي دې نه علاوه یو نفل دی نفلي هغه نفلي صدقات دي دا به م ورکې دا نه چې مثال کال پس صرف زکات دی رایا دي او نور په ستا په خوا کې ګاونډیان فقیران غریبان یتیمان وي کونډې رنډې وي د هغې خیال نه ساتي په خپله خو کاټن کپړې اچې په خپله خو افته پس جوړه کې په خپله خو افته پس عجیبه خوراکونه کې چکرې وي خو د خپل ګاونډي نه خبر نه کال پس د هغه ګاونډي تپوس کې چېرته په روژه کې تپوس کې صدقې فطر وله ورکې یا په غټ اختر کې دریا ګور الله فرمای و مما هغه مال رزقناهم چې موږ درکړی دی نو دې کې دې طرف ته اشاره هم نه ګورې دا هر څه ورکړه دا د الله دا مال درکړی دی ګورې الله یې د نه اخیستلی هم شي او دا واقعیت تاسو بې شماره اورېدلي دي چې د
کروڑونو خلک مالکانو او اوس د پولی پړک تناستي روپۍ سوال تناستي موږ هم داسې خلک لیدلی دي موږ په خپل سترګو داسې کسان لیدلی دي چې دا ټریلي وي 2-3 ټریلي چلیدلی او دلته په پېښور کې کورونه او اوس تناستي اوس چې څوک ملمه ورشي دا غنم جب وي چې ملمه د شپې ورشي دا غم سر ته ګوري ستې نه پاتې نو دومره غلا ته جوړ دی ولی مسله دا و چې کم مال الله ورکړو هغه په دومره عیاشي فحاشي کړی دا او دومره عجیبه استعمال کړ چې اوس ورپسې هغه د ارمان کې نو ګوري دا مخکې د دینه چې دا مال د الله واخلي د الله په لار کې ګوري دا استعمالول هم پکار دي نو دې ته عام طور موږ صدقه وایو نو د خپل مال نه د الله په لار کې دا مال هم لګول فرض دي ګوري انسان الله تعالی دوه سيزونه ورکړي یو دا وجود دی وګونه دي سترګې دي لاسونه دي جبه ده د دې زکات دا چې دا به تمونز او دس کې په دې باندې د قران مجید تلاوت کې ذکر اسکار وکي دویم د الله مال درکړي دي جایداد دې درکړي دي نو د دې مال جایداد نه هم د الله په لار کې ګوره زکات وباسي د غریبانو فقیرانو خیال به کې ساتي زمونږ د دین داسې دین دی د ځان بم خیال کې د بل بم خیال کې ګوره دا د پخوانی امتونو هغه کیسې به چې د ځان غم به کو د بل غم به نه کو نه ګوره د ځان غم بم کې د گاونډي غم بم کې معاشره کې چې اوسېږي د هغه غم بم کې خود امام غم بنه کوي وامر د هغه دل یو عالم هغه نه چاته بوزو کوي امام صاحب تنخواه منخواه دي سي حساب دی او هغه ورته وي موږ خو بس فرشتي یو کنه زمونږ نه پیسې لګي نه زمونږ کپړې لګي نه زمونږ بل څه لګي نو بهر حال امام ته د فرشتي په نظر باندې نه ګوري کله کله په امامانو خرچه کوي واده اوریدل ځکه دې سره ډیر برکتونه په مال کې راځي او چا چې دې خوندونه لیدلې دي کنه هغه شپه ورځ لګیا دي ننم ډاکټر صاحب صدقه وکړو بهترین یو داسې سامان راوړل لکه د واده سامان الله دې قبول کړي د صدقې باره کې علماء یو واقع لیکلي دا ډیر زیات روایت راغلي دي یو خبره پکې کو بیا خبره راغونډو یو نبی رسول الله والسلام حدیث مبارک ته بخاری شریف ته یو سړی ویلي چې زبنن خامخا د شپې صدقه کوم ځکه د شپې صدقه د غیزان له یو ثواب وي خلک نه خبريږي او الله تعالی ته داسې صدقه ګوري خو هم ده چې په خیل اسمان دی ورکه او ګس لاس ته پته مونږ لګي نو د شپې چې ورکه مثال خلکو ته پته ونه لګي نو یو سړی قسم وکړو چې قسم دې بس زبنن بیګاله صدقه کوم نو څه پیسې مې سي برابر کړلې د شپې راوته په لار یو سړی مخې لراله هغه له پیسې ورکړي هغه ته واغستلې نو پیسې خو څوک نه غورځي دا هر چا خوږي وي نو هغه واغستلې نو چې سحر شو نو خلکو دا आवाज جوړ کړل چې بیګا هغه پلان کې غل چې کوم هغه سړی غلو هغه غل بیګا چا صدقه ور کړی دا نو لہذا دا خو ډیر عجیبه کار کړی دی او د دره صدقه نه قبول شوی هغه شپې چې کمی پیسې هغه متصدق ور کړی وي صدقه کوونکی هغه غل په لاس ور کړی وي خو بهر حال دې سړی سوچو کړو چې صدقه خو لاړه صدقه خو خراب شول خو زبي ویل چې نن بیګاله بس بیا د الله په نوم باندې صدقه ورکوم نو بیګاله بیا لارې تروته نو په دې لار باندې یو زنانه روانه و دوی ویل زبي ګامي سړی له ور کړی و اوس به دې خزله ورکم نو خزله مثال هغه صدقه په لاس ور کړه نو چې سحر شو بیا خلکو आवाज کوله چې بیګا یو زناکار خزه او اغله چا صدقه ور کړی دا نو دې سړی بیا تندیله پړک ور کړی چې بیګا صدقه هغه خو زناکار له پلاس ورله ځکه چې غلط سړی له صدقه پلاس ورشي خو زمونږ دا سوچ ته چې هغه غلطه استعمالي نو د بیا ویل چې زه بیګاله به ان شاء الله دریم ځل بیا پټری کوم نو بیګاله به زه بیا د صدقه د الله په نامه ورکوم نو بیګا د شپې چې راوته نو بیا یو سړی په لار ولید اغله صدقه ورکړه نو چې سبا شو نو بیا خلکو आवाज کوله چې پلان کې خو صدقه یو مالدار سړی له ورکړي اجي سیب لچا بیګا صدقه ورکړي دا هغه خود کروڑونو مالک ته لوی پراپرټی نه دي نو دې سړی ویلي چې یا الله به زما خو درې زله وسو او ما دا ورکړله نور یا الله قبولول ولا ذات تی ځکه زما خو نیت دا و چې دا صدقه یا الله تقبل کی او تا ته په دې صدقه باندې انسان ډیر نږدې کیږي خو بهر حال دا سړی د شپې ود شو شپې چې ود شو خوب کې ورته یو आवाज کوون کې आवाज وکړ ورته ای صدقه کوون کې تا ډیر بهترین کار کړی دی ستاد د دریو صدقو د وجه نه تا ته خو ظاهري ښکاری چرزه خو په تاوان کې شوم خو تاوان کې نه دی تا د دریو سړو ژوندۍ بدله کړل د دریو خلکو ژوندۍ ولی هغه داسي تا چې بیګا دی غل صدقه ورکړه نو دی غل چې دا صدقه لاس تر واغستل د شپې کور ته لاړې د سوچ وکړو چې اني زه پسې لګای ما زه خلکو نه په زور باندې پیسې اخلم او یو په غلطه لار باندې روانې ما او په دنیا کې داسې خلک هم شته چې مثال خلکو له په زور باندې پیسې ورکوي او د الله په نامه باندې صدقه کوي نو لہذا هغه غل ستا د صدقې د وجې نه توبه ویستله او صحیح مسلمان جوړ شو
او دا دویمه خبره تا چې کومې زناکارې ښځې له پیسې ورکړې وې نو په هغې باندې مه خفه کېږه ستا د صدقې د وجې نه هغه زناکارې ښځې زنا پرې غوښتله ځکه چې هغه په لاس باندې صدقه ورله نو هغه ښځې م سوچ وکړو چې عجیبه خلک شته موږ خو پیسو پسې لګوي خپل عزت هم خرڅ کړو خو داسې خلک شته چې پیسې خلکو ته کور ته رارسي نو هغه توبه وویستله چې یا الله زما خو توبه ده ځکه چې انسان په کور کښېني الله ورته کور ته رزق راولي ستا به خوښ هم نه وي ستا کور ته به الله رزق هغه پیسې راولي نو لهذا زما خو په سوچ کې هم نه وه زما لاس ته الله صدقه راوستله نو یا الله ما خو ډېره نافرماني کړې ده هغه زناکاره ښځې م توبه وویستله هغه م دینداره جوړه شوله او دریم هغه مالداره سړی چې کوم حاجي صاحب و هغه له چې د صدقه ورکړه هغه ډېر زیات بخیل ځکه د هغه ډېر زیات مال حالو نو د هغه به د الله په نامه باندې چېرته صدقه نه پېژندله نو تا چې ونه پیسې ورکړې اکه مالداره سړي د شپې سوچ وکړو چې عجیبه خلک دی زه خو د ټولو نه زیات مالداره یم په دې کلي کې او ماله د الله په نامه باندې خلک پیسې راکوي او دا به یو غریب سړي راکړي نو هغه له خپل شرم او حیا ورغله خپل ایمان غیرت وله ورلې نو لهذا هغه ویلي چې سبا نه به زم صدقې شروع کوم نو ستا د دې دریو صدقو د وجې نه د دریو خلکو زندګي بدله شوله نو صدقې ورکول ګورې پکار دي نو دا د متقیانو صفت دی دا د مؤمنانو صفت دی دې ځای پورې بس دی نو د مؤمنانو درې صفتونه الله ذکر کړل ورپسې یو درې څلور صفتونه نور دي هغه په دې وروسته آیاتونو کې راځي اوس یې ترجمې ته وکشي مخکې آیت کې الله وایي دا قرآن مجید دغه کتاب دا هدایت دی د متقیانو دپاره متقیان څوک دي نو د هغه صفت الله کوي وضاحت یې کوي الذین دا متقیان هغه خلک دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په هغه پټو څیزونو باندې یعنی په نالیدلو څیزونو باندې چې لیدلي نه دي په هغې باندې ایمان راوړي نو چې کوم څیزونه یې لیدلي دي په هغې خو ایمان راوړل دا خو بالکل فرض دي ویقیمون الصلاة او قایموي مونځ سیده کوي مونځ ادا کوي مونځ ومما او د هغه مالنا د هر هغه څه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دوی ته دوی له موږ کوم رزق ورکړی کوم مال حال هم ورکړی ينفقون هغوی د الله په لاره کې خرج کوي سبحان ربک رب العزت